سورة حج 29 نمبر آیت. وړې وړې غزاګانې وشي لکه ابوا، بوات او عشیره. بدې کې خبر راغی چې ابو سفیان یو تجارتي قافله را روانه کړې ده. سلو خان دي پکې او د 50,000 یا د 50,000 اشرفو سامانونه دي. او د 80 کسانو قافله ده. نبی علیہ السلام د دې قافلې لارې نیولو پسې ووتله سره د ملګرو. ابو سفیان ته خبر ورسېد، لارې بدل کړه. د جنگ سبب مسلمانان وګرځېدل. ابو جهل پس خبر راغی، نو ابو جهل زر کسه لښکر تیار کړ او اولې د بیت الله طواف وکړو او دعا یې کوله او دا یې وی چې اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب أليم. او دا یې کوله څه دپاره؟ د خپل فوج د اعتماد بحالولو دپاره، مورال چې موږ په حق یو. نبی علیہ السلام مسلمانان ته انصار مهاجرین راغونډ کړ او هغو ته دا وینا وکړه. نو مقداد ابن اسود ورته ووی چې امضي یا رسول الله ونحن معك، من ستا سره ملګري ولا نقول لك اذهب انت وربك كما قال بنو اسرائيل، لکه څنګه چې بني اسرائیل موسی علیه السلام ته ویل. عبد الله بن مسعود وی ارمان دې دا خبره ما کړې وې. مهاجرین سلپاسا 80 کسان، انصار 240 سلپاسو او کل تعداد 313 جوړې ده. اویا خانو علی رضی الله تعالی عنہ او د ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ په پیرا سورلی کوله. دې د مساوات محمدي وي. علی رضی الله تعالی نبی علیہ السلام ته چې زما په پیره منیم ته سورلی وکړه. هغه ورته علی تا نه خو زه چاق یم او تا نه ثواب ته زیات محتاج یم. کفار مخکې ورسېده بدر ته، او میداني حصه یې دوی قبضه کړې وه. مسلمانان وروسته ورسېدل، نو لوړ ځای د دوی ورسېده. د دوی شګو طرف ورسېده او د هغوی مټي نه خټې ځای ورسېده د چقړو مقړو. او بل صحابه کرامو د شپې احترام وشو، الله باران وکړو. نو دی غسلونه وکړو
او د دې چې کوم طرفو شګوګل شګې باندې چې باران وشي هغه کلکه شي او مټین ځای باندې چې باران وشي هغې کې چقړې جوړې شي. نو د کفارو طرف ته چقړې او خټې جوړې شوې. دغه شپې څوکیداري ابوبکر صدیق وکړه رضی الله تعالی عنه. نبی علیہ السلام سالمه شپه دعا کوله او څادر یې د اوبو نه غورځېدله او یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. او نبی علیہ السلام اللهم ان تهلك هذه العصابة لن تعبد في الارض ابدا. ای الله کدا لغونی جماعت دا هلاک شي نو ستا به بیا څوک بندګي ونه کړي په ځمکه باندې. ابوبکر صدیق ورته وی نبی رسول الله په مخ دعا کوله حسبک الان حسبک الان. ساري صفونه جوړ کړو. عبدالرحمن ابن عوف په طرفینو کې معاذ ابن جموح او معوذ ابن عفراء دی ولاړ. نو دوی چیرې زما طرف ته کلک تکړه کسان وي. نو د یو کس دی اوس کونډه ورته یې تروي د ابوجهل کوم یو دی بیا دی بل دو ته په اشاره وښوده دور وسې لکه د پتنګان ونه ودانګل وزارونه یې پرې وکړه سړی راوپرځه. نو چا وجلی دی صف ګزار چې کوم دی دا یو ورور کړی دی د بل هم او بیا یې سر عبدالله بن مسعود پرې کړه. عبدالله بن مسعود له پاسه کېناست ده ورته یې د دهقانې زویه خو یو سړی وم تاسو مړ کړم یا وی که جوړ وی تا به بیا کتلي وی لاړ شه خپل نبي ته ووایه چې دی وایي چې څومره بغض درسره زما زندګۍ کې هغې نه زیات مې وس دی. هغه ته یې نه سر پرې بیا شیبه عتبه او ولید راغل. دی پسې منصور وتل هغوی نه زموږ نسبیان راولېږي موږ تاسو سره جنګ نه کوو. نو علي صاحب عمر رضی الله تعالی عنه حمزه رضی الله تعالی عنه او عبیده ورغله. عبیده رضی الله تعالی عنه عتبه مړ کړه علي صاحب شیبه مړ کړه. او د ولید سره جنگ وشو. نو زخمی شو. بیا بل صحابي راغی حمزه رضی الله تعالی عنه هغه شیبه مړ کړ او علي کرم الله وجهه شیبه مړ کړ او حمزه صاحب عتبه او د عبیده رضی الله تعالی عنه جنګ شو ولید سره هغه زخمی کړ خو علي صاحب دوه حمزه صاحب وزګار شي نو دواړو رامنډه کړه او دې مړ کړ. حضرت عبیده رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته چې زه شهید نشم. نبی علیہ السلام بلا انت شهید. عبیده درک وشلېده او وینه ته دومره لاړه چې شهید شو او بیا عام جنگ شروع شو. نبی علیہ السلام شګې راواخیستې وغورځولې د دې کفارو سترګو ته ورسېدې. اویا کسان کفار گرفتار کړ.
بیا تپوسو که چې ابو جهل څه صورتحال دی. عبدالله بن مسعود پسې لاړ او هغه قصه ما تاسو ته وکړه او دی په زخمیانو کې پروت و په آخري ډیګرو کې. امیه ابن خلف در عبدالرحمن بن عوف سره دوستانه و پخوانی نو دی بچکو او ابی ابن خلف په احد کې د نبی علیه السلام د لاسه بیا قتل شوی. نو امیه ابن خلف چې د بچکو نو بلال رضی الله تعالی عنہ باندې خو ډېر زیات ظلمونه کړي، نو هغه چغې کړي او په جړا شو. نو انصارو په ده پسې منډې کړې، نو چې دی را لاندې کړ نو له پاسه پې حضرت عبدالرحمن ابن عوف له پاسه یې سم لاس، نو دوی خو دی نه شو وجلی، نو د سایډونو نه دا امیه ابن خلف په تورو باندې ووهو، مړ شو. دی ډېر څوره و. نور چې بیا بدر او کوی ته ورزول دا کافر، نو دی په سر باندې پاتې شو ځکه دی څوره و. فتح نه وروسته نبي علیه السلام بدر د کوی په غاړه باندې ودرېد او ارشاد یې وفرمایه انا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. موږ سره چې الله څه وعده کړو نو هغه خو موږ بیا موندل او تاسو بیا موندل که نه. نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته کیف تکلم اجسادا لا ارواح لهم، چې د دې روحونه نه څنګه خبرې کوي. نبی علیہ السلام انهم لا يعلمون لا يسمعون. یا دا معجزه نبی علیہ السلام. په غنیمت کې اختلاف راغی نو دا حکم راغی قل الانفال لله. نفل زائد شي ته ویل کېږي. فای چې بیا د جنګ غنیمت بیا د جنګ راشي او غنیمت چې په جنګ سره راشي او نفل عام دی که په جنګ سره او که بیا د جنګ. فای چې بیا د جنګ راشي لاسته یو شی غنیمت چې په جنګ سره او نفل عام دی. نو دا هغه خبرې ته اشاره کوي. بدر کې عثمان صاحب نو ځکه نبی علیہ السلام په حکم ایثار شوی، خو هلته د بدریانو هغه حصه ورکوله. چې کوم کسان گرفتاره شوي په هغې کې جرګه کوله، چاوی دا وسېځئ، چاوی څه وکئ. او حضرت ابوبکر صدیق وی چې نه، ځکه چې حکم دا راغلی چې که تاسو دا پرېښودل فدیه واخیستله نو تاسو نه به کسان شهیدان کېږي راتلونکي جنګونو کې. هغوی مونږ شهیدان چې خبره خو نه شهادت خو زمونږ ارزو ده، خو مونږ خسته حال یو. عباس رضی الله تعالی عنہ پکې گرفتار، د هغوی زما قصه خو خلاصه ده. څنګه ما سره څه شی دی، شیخ ستاسو فوجیانو راوړی دی، نبي علیه السلام یې ګپ نه لګوي. څنګه وي ته چې کله راتلې حتی ام الفضل ته ووي عباس رضی عبدالله بن عباس مور چې که زه ژوندی رالم خو ټیک ده، که قتل شم چېرته یا گرفتاره شم نو پلانکي ځای کې ما دومره پیسې ښودې دي نو دا به بیا راواخلي. نو عباس صاحب ورته ووایي چې دا خو د ده تره عمر کې تقریبا همزولي یو 2-2.5 کاله د عباس صاحب کشر. ورته دا تا ته چا ویلي دي؟
نبی علیہ السلام ماته الله اوس جبريل لغله ماته وي زمانه په خدای قسم چې دا خبره ما کله کوله نو زما د خزنه علاوه بل څوک نه او رښتیا به حق رسول وي اشهد ان لا اله الا الله اته عشان واغستو او دوی زما په پروا نشته مال الله رستو به ډیر لوی شي راک زمزم مال راک فلانکې شي راک فلانکې شي راک به وزلې د غنیمت دومره ورته ملاو شو چې دوی چې نه مال دا صادر ټول ډک کړ نبی علیہ السلام یې ډک کړ ورته د به چتول نه شو نو بیا نبی علیہ السلام ته ماته اوچت کا هغه نه ځان اوچته نو د سامان کمو بیا نه شو چتول بیا دې چې اوچت کا اخر نو پړې چې ووت نو د سبلا روانو د خپل تیر ته لګول ځکه چې هشه درون یو بل کس گرفتار شو ناغه د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها په مہر کې دغه کې خپل لور له نبی علیہ السلام ورکړو نو هار راوړ په دیت کې هغه لور راوړ چې دا واخله زما خوونه ذات نبی علیہ السلام چې هار تو قتل نو ویجر د خدیجه الکبرى هارو يسألونك تبوس کی استانان الانفال قل الانفال لله حق دا الله و دا رسول لے ویرگه دا اللہ رب العالمین اب درست کے خپل نیت ذات بینکم ذات زائد اصلحوا بینکم خبر مانے دا اللہ و دا رسول کتاس مومنان انما المؤمنون الذین بشارت دے د مسلمانانو صفات باندې یا واصلحوا ذات بینکم صلح کوي په منځ کې یا درست کې خپل نیتونه خبرو منه د الله او د رسول کته مومنان یقینا مومنان خلق دې کله چې یاد شي دوی ته یاد کړی شي د الله رب العالمین نو یېږي زړونه دي او کله چې دې منی لستشي آیتنا الله رب العالمین زیاتی دی ایمان والا ربیم یتوکلون والله من توکل کی ایمان تصدیق دے او اقرار رکن زائد دے زائل کی گی پا اقرار سرا او اسلام ایمان باندې خلک کوئی چې دا یو شی دی او امام سے ورته مداسي وي سورۃ زاریات آیت 35-36 فاخرجنا من كان فيها من المسلمين وما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين ناوي اسلام ایمان سره یو شی اعمال داخل دي په کمال د ایمان کې او کمال راځي په ایمان سره ایمان دوه قسمه دي یو هغه ایمان دی چې منجي دی د دخول النار نه هغه مرکب دی د تصدیق اقرار او اعمالونه او دین باس کوي امام شافعي رحمت الله علیه ځکه چې مرجئوي چې شرک سره نیک عمل مفید نه دی او توحید سره بد عمل مضر نه دی دریم هغه دی چې ایمانی بسیطه ده چې منجي ده د خلود النار نه ځکه معتزله قایل دي چې په انتفاع د اعمالو سره انتفاع د ایمان راځي
اهل سنت والجماعت وی چې اعمال سره کمال د ایمان ختمیږي لکه ونه نه چې خاخونه لري کی نو ونه نه ختمیږي بلکې هغه کمال ختمیږي یا انسان دې داغه نه لاسونه پرې کی خپې ته نه پرې کی زړه مړ نه دی خو بې لاسو بې خپو شو کمال انسانیت یې متاثره شو شافعي صاحب وایي چې الایمانو ایمان چې دی قول وعمل يزيد وينقص او زمونږ عقیده ده چې الایمان لا يزيد ولا ينقص د احناف مسلک څه دی چې ایمان لا يزيد ولا ينقص ودلته کې چې راځي زیادتهم ایمانا نو زیادت په اعتبار د نورانیت سره دی زیادت په اعتبار د نورانیت سره یا په اعتبار د مومن به سره بل قرآن کې حقیقت بیانېږي د ایمان او احادیثو کې احوال بیانېږي د ایمان اسلام ظاهر نه شروع کیږي په باطن ختمي او ایمان د باطن نه شروع کیږي په ظاهر ختمي او ایمان ځکه لا يزيد ولا ينقص ده لکه دا بجلی کرنٹ چې راغلی دی کمرې ته کارخانې ته نو چې داسې تیز بلف لګی لکه دا دی هغه دی ټیوب لایټ دی مرکري بلف دی ډېره دنیا رڼا کوي خو دغه کرنټ دی چې زیرو بلف ورته لګی بیا خړه رڼا کوي نو د ایمان کرنټ ټول یو شان دی خو چا ورته د اعمالو زیرو بلف لګول یا خړه رڼا کوي چې تیز بلف لګول یا غټ عمل کوي هغه تیز رڼا کوي بیا په ایمان په وسیله باندې خلک به ولې الله نه سوال کوي چې ربنا اننا آمنا فاغفر لنا نو ایمان کې به دعوه کوي او دارنګي یعنی بره چې دا وایي چې مرجیه بعض خلکو امام صاحب ته د مرجیو نسبت کړل احناف ته خو غلط دي ان دي پوهه ځکه موږ دا نه ویو موږ ویو چې شرک سره نیک عمل مفید نه دی دا متفقه خبره ده خدا نه چې توحید سره بد عمل مضر نه دی ایمان سره بد عمل مضر نه دی موږ فی نفسه بد عمل یو سره کې د ایمان نشي ختموله تر څو چې د بد عمل اعتقاد نه جوړ شي ځان ته ګناهګار وي نو دا فی نفسه مضر دی خو د ایمان ځکه د ایمان په وجه خو به جنت ته راځي جهنم نه راوځي نو که د ایمان اثر ختمولی شي نو بیا به د جهنم نه څنګه د ایمان په وجه راوته بیا خو ټول عمر همیشه جهنم کې نو فی نفسه مضر دی خو د ایمان او د توحید اثر نشي ختمولی انما المؤمنون وعلى ربهم يتوکلون الذين خلق چې سم کوي منځونه د اعمال چې مور کړی دی خرڅ کی په لار د الله کې دا کسان مؤمنان دي باقا د دې لپاره درجې دي په نس طرف د مغفرت دی او رزق کریم دی کما اخرجك ربك من بيتك بالحق دا اول علت چې مال حق د الله دی ځکه تاسو خو د کور نه ما راویستی نو کما اخرجک لک څنګه چې راویسي تاسو له رب تاسو د کورونو تاسو نه په حق سره یقینا یو فرقه د کافرانو لکارهون دلاره بد غنلا
یا په وتو د نبي علیه السلام باندې کارهون یا فی حین الخروج یجادلونک جګړې کوي تا سره پر حق کې پس د هغې نه چې ښکاره شوې ده تا گویا کې دوی یساقون الی الموت دی بوتلی شي بوتلی کېږي مرګ ته وهم ینظرون او دوی ګوري وإذ يعدكم الله إذ تعلیلی او دویم علت او کله چې وعده کوله تاسو سره الله رب العالمین یو د دو طایفه یو د دو ډلونه انا لکم چې دا ستاسو دپاره وتودون اغوښتله تاسو ان غیر ذات الشوکتی چې نه به وي خاوند د غلبې او دبدبې تكون لكم چې شي ستاسو دپاره غواړي الله رب العالمین ان یحق الحق بکلماتي چې صادقه کي وعده خپله په حکم خپل سره یا چې غالب کي حق لره په حکم خپل سره او بنیاد باسي د کافرانو غوس کی او بنیاد باسي د کافرانو ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون او چې غالب کی صادق کړي حق او مغلوب کی باطل او چې برباد کی باطل لره ولو كره المجرمون اگر چې بد ګړي مجرمان استستغيثون درم علت چې تاسو فریاد کو کله چې فریاد کو تاسو رب پلتا فاستجاب لكم نو قبول کستاسو الله پاک چې زما امداد کوم تاسو بألف من الملائکه فزر ملائک مردفین یو بل پسې برازي ردیف مردف او ردیف چاته وي چې مخکې یو ناسي شاته پسې بل ناسي نو دې ته ردیف وما جعله الله ندې ګرځولې الله رب العالمین دې لره مگر زیر ستاسو دپاره ولتطمئن به او چې مطمئن شي په دې سره قلوب ستاسو عاطف د مفعول له او مفعول له ومن نصر او نه دې امداد مگر پنځ دا مگر د الله طرف نه دی یقینا الله غالب دی حکمت والا دی إذ يغشيكم النعاس سرورم علت ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة النعاس سورة آل عمران 154 نمبر آیت کی تیر شوی دی کله چې پټول تاسو لره هغه خوب د امن منه طرف د الله رب العالمین نه راولېږل په تاسو باندې اسمان نه باران چې پاک صاف کی تاسو لره باغې سره او لري کې تاسو نه رجز شیطان ګندګي د شیطان او تسلی راولي تاسو په زړونو باندې او چې محکم کی الله رب العالمین په دې سره الاقدام قدمونه تاسو د دې طرف ته شګي وي هغه مضبوط شي بل طرف ته خټه جوړه شو او بهقي او روایت نقل کړل چې ملک براته وي आवाज وکاو کروا علیهم فانهم ليسوا بشيء حمله وکاو ودا چې د زخمونو چې هغه زموږ د تور نو صحابه کرام ایمه ملاتور نو چت کړي د سړی سر بال دی پروت ملائک وحالي اذ یوحی ربک پنځم علت امداد خو ما کړی دی نو تاسو په غنیمت کې یا په مالفای کې ولې جګړې کوئ
اذ یوحي ربک کله چې وحی وکړه رب ستا الی الملائکه ملائکو ته زه ستاسو سره یم قولوا للمؤمنین انی معکم ملائکو ته الله حکم وکړو چې قولوا للمؤمنین مؤمنانو ته ووایئ انی معکم زه تاسو سره فثبتوا الذين آمنوا تاسو زي ملائکو ته وی تسلی ورکوي دي او روب غرزول زما کار دي سولقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا او كروا عليهم فإنهم ليسوا بشيء أبل وأخرى كافرة يرونهم رأي العين نو دو کافرو مقابله خو یو مسلمان کولای شو او هغه ته مسلمانان ګڼ ښکاره کېدل نو تسلی راوسته مضبوط کړه الله رب العالمین کسان چې مؤمنانو او زرد چې وبورزم په زړونو دا کسانو کې چې کافران دي رو وضربوا فوق الاناق وهي دوی لپاسه په څټونو باندې وضربوا او وهي منهم كل بنان او وهي د دینه هر بند وهي د دینه بندونه د ګوتو دا تیم وڅېږي ذلك بأنهم ذکر چې دی شاق الله ورسوله دی جګړه کوي د الله او د رسول سره دشمنی کوي د الله او د رسول سره جنگ کوي دا صغرا سالة الوصول ومن يشاقق الله اصل کې ومن يشاق الله فك اقدام يشاقق الله دا کبرا ده فإن الله كان الله رب العالمين شديد العقاب ده ذلكم فذوقوا دا عذاب سكي في الدنيا كي وأن للكافرين واعلموا وكمانا دا معاصرة چې کافرانو د پاره عذاب النار عذاب د جهنم دی یا الذين آمنوا اے ایمان والو اذا لقيتم الذين کله چې تاسو یو شي دا کسان سره چې کافران دي صحفا په میدان جنگ کې حشر کې دلته کې فق اقدام دی او حشر کی فق اقدام نشته حشر سورة حشر څلورم نمبر آیت ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وجه دا ده چې اهل کتاب سره مقابله ګرانه ده ځکه هغه ځان ته ملایان مناظرې به کولې او دلته مقابله اسانه ده د کافرانو سره ځکه دا خو دوی سره دلیل نه وکړ انفال حق دا الله دے پینزو عللو کی دا ذکر شو یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو کله چې تاسو یو کافرانو سره ضعفن په میدان جنگ کې فلا تولوهم الادبار ماړوي د شاګانی ومن یولیم یومئذ دبره کنایه د فرار نه کنایه د فرار نه او چا چې واړو په دغه ورځ باندې یومئذ په دغه ورځ باندې دبره شاخ فلا الا متحرفا لقتال مگر کواب کس کېده جنگ ته او متحیزا یا یو ځکېده جماعت خپل سره نو که دی تښتېده د یرې د وجې نه نو بیا څه فقط به بغضب من الله دی اخته شو په غضب د الله ځای دی جهنم دی او بئس المصیر ناکاره ځای دی علی رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته چې یا رسول الله مونږ خو تښتېدو نو مونږ بیا شرمېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته وویل چې نه
من ورته یا رسول الله نحن الفرارون. نبی علیہ السلام لا بل انتم عکارون. علی سے فرمائی بیا من خوشحال شو بدی خبرم. یعنی مطلب دا چې عاقب من اکثر مرګرو ته یو کنه کله کله مرګري د جماعت ملکی پالیسی یو خو اندرونی خبره یو ملکی پالیسی په هغه باندې بعضې مرګري تنقید وکړي هلکه چې تا یو ځلې د ملکی پالیسۍ دپاره امیر ټاکلی دی شورا شته کابینه شته نو اوس چې ملکی سطحه باندې هغه یو اقدام کوي نو که نور خلک تنقید کوي نو ته ولې فیسبوک له ورکې نو یو دای چې نظریه او عقیده پرېږدي نو خو بیا خو تقلار شي. یو دای چې عقیده او نظریه مسلمه خو سیاسي اقداماتو بدلولو سره نظریه او عقیده نه بدلیږي الا متحرفا لقتال او متحیز. اور کل کلا خنزیر کو مارنے کے لیے کتا بھی ساتھ لے جانا پڑتا ہے. کہ سڑے چے ہمسا گرزی دا خودی دا پارا نہیں کر دا خپل صحت دا پارے گرزی. فلم تقتلوهم ندی قتل کری تاسو دی لرا لیکن اللہ رب العالمین قتل کړی دی ما رمایت او ندی رسولی تا شګي ز رمایت کړی چې دی وغورځولې لیکن الله رب العالمین رسول دی دا شګي کفارو سترګو ته. نو اول رمایتا ندی رسولی ته از رمایتا کړی چې دا وغورځولې ولکن الله رما لیکن الله رسول دی. او چې ورکړي مؤمنانو لره د طرف خپلنا بلا ان حسنه انعام خو یقینا رب العالمین اوریدونکی علم والا دی. ذالکم دا خبر اوشه پوه شئ په دې باندې ان الله یقینا رب العالمین شرمون کې ده یا شندون کې یا شرمون کې یا بربادون کې د فریب د کافرانو لره. ان تستفتحوا که فیصله غواړئ فقد جاءکم یقینا راغی تاسو ته قل لهم فقد جاءکم قل لهم فقد جاءکم فتحه او که تاسو منع شئ فهو خیر لکم دا غوره ستاسو دپاره او که تاسو واپس کیږئ نو موږ واپس کیږو او هیڅکله به په کار رانشي ستاسو نه فیاتکم جماعت ستاسو شیان د یو شي ولو کثرت اگر کډیر زیاتی وان الله مع المؤمنین واعلموا ان الله مع المؤمنین. یا ایها الذین آمنوا دویم قانون یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو تابعداریو کې دا الله او د رسول الله قوم اورئ داغونه او تاسو خو اورئ ولا تکونو مکیږئ زجر د پشان دا غسړي چې هغوی پشان دا خلکو چې موږ اورېدلي او دوی ناوري. ان شر الدواب عند الله یقینا ناکاره د زنده سرونه په نزد الله رب العالمین باندې کاڼه او چاړهګان هغه کسان چې نه پوهېږي ولو علم الله فيهم خيرا او که چرته معلوم وي الله رب العالمین ته په دې کې خیر لاسمعهم نو اورولی وی دوی تا ولو اسمعهم او که چرته واوري
یتولوا دوی به مخ واړي وهم معرضون او دوی مخ اړوونکي دي. ولو علم الله فيهم خيرا ليتولى لأسمعهم. سمع التفهيم مراد ده. نو لأسمعهم دیگه تقرار راغلی یو د خولې منلی یو د زړه نه منلی تفهیم. نو تکرار د احد اوسط نشته دی. یا ایو الذین آمنوا ای ایمان ولو خبرو منی د الله او د رسول اذا دعاکم کله چې بلی تاسو لره لما يحييكم هغه خبرې تاسو بلی چې ژوندي کوي تاسو لره كل ما يدعو إليه رسول الله كل ما يدعو إليه رسول الله. د خدای حکم خپل حیات وګڼئ. وعلى الله فليتوكل المؤمنون متوكلون. مستحبات او مباحات پرې د جهاد لپاره. مستحبات او مباحات پرې د جهاد لپاره. ابو سعید ابن معلا رضی الله فرمایي چې ما مونږ کو نبی علیہ السلام आवाज وکړو ما ازرکیو چې مونږ دې به مزر ونه وکولم د آیت نبی علیہ یا الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم. چې کوم وخت کې وغواړي تاسو هغه کار ته چې هغه کې زندگی ستاسو وي. یعنی مطلب یې جهاد سره به د کفارو ټولې منصوبې شنډې شي او ته وایې چې نه زه په نفلونو ولاړ یا په مناظرو کې به سره نښتي او بر طرف کافر په غلبه وکړي ټول به دردول کړي. نو مستحبات او مباحات پرې دی د جهاد لپاره. انتخابات دي پای کې ته پټېږي وټ نه ورکوي مشران به وي چې نه به ورکوي. مشران څنګه مشران نو چې ګمراه خلک راځي به دا حالت یې نو که چېرته زموږ دیندارو طبقو خصوصا مذهبي طبقاتو د علماو او د مذهبي خلکو مرسته کوله نو دا صورتحال بنو. وعلموا پوښي ان الله يقين الله رب العالمين يحول پرده کیږي بین المرء و قلبه من د سړی او د زړه داغه کې تمثيل له او تمثيل له د څه لپاره لغایت القرب لغایت القرب نزدیواله د الله دې بندته او یا د ارادي او د انسان په درمیان کې حل کیږي الله رب العالمین.
او دا استعارم دا او دا د عبادت د اخلاص خبرم کی او قرب خبرم کی ځکه چې نحن اقرب الیه من حبل الورید سورۃ قاف کی 14 نمبر آیات. پردا چوي الله رب العالمین نو مطلب دا چې اراده د الله رب العالمین حائل کی د انسان او د انسان د ارادې په درمیان کې وانه الیه تحشرون دی الله ته پتاو جمع کړی شي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ویرګه دا فتنه نه چې دا به ظالمانو ته خصوصا رسیږي، خاصه مسلمانانو ته به نه رسیږي. وعلمو پوشیقنا اللہ رب العالمین څخه عذاب ورکوونکی یاد کړئ هغه وخت کله چې تاسو یې لږ کمزوري په ځمکه کې او یریدئ تاسو چې وبه تختوي تاسو لره خلک، نو زه یې درکړه تاسو لره تایید وکړه، ستاسو امداد وکړه ستاسو په نصرت پل سره. لکه عمر صاحب وی کنا اذل الناس فعزنا الله بالاسلام، اور رزق درکړه تاسو لره مزدارنا امید ده شکر وباسئ یا الذین آمنوا. څلورم قانون او دا مفتفره ده په څلورم صفت د مؤمنانو، اقیموا الصلاة. ادا د فرضو کې خیانت مه کوئ. خیانت څه ته وایي؟ مخالفت د حق بنقض العهد فی السر. خیانت څه ته وایي؟ مخالفت د حق کول او ماتولو د وعدې فی السر، په پټه. خیانت څه ته وایي؟ مخالفت د حق بنقض العهد فی السر. یا الذین آمنوا ایمان والو خیانت مه کوئ د الله او د رسول سره. د الله سره مه کوئ او د رسول سره څنګه؟ په ترک سنت. وتخونوا اماناتکم، نو لا تخونوا اماناتکم، لا تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، تاسو پوهیږئ. وعلموا پوه شئ یقینا اموال ستاسو او اولاد ستاسو ستاسو لپاره امتحان دی. یقینا وان الله یقینا الله پنځ د اجر عظیم دی. یا الذین آمنوا پنځم قانون تقوا په میدان جنگ کې او دا متعلق په پنځم صفت ومما رزقناهم ينفقون. یا الذین آمنوا ایمان والو ان تتقوا الله کو اراده سو الله رب العالمین نو بغرض ستاسو لپاره فرقان بره او لري به کتاب سره غنونه ستاسو معافي وو کتاب ستاسو الله رب العالمین خاوند فضل له فرقانا نصرة وفتحا. فرقان چې حق او باطل جدا شي دا سره نه. او امام چا معنا کړی دا فرقان نجات فی الدارین. نجات فی الدارین. او چا د فرقان معنا کړی دا نجات د شبهاتونه. امام مقاتل معنا کړی نجات د شبهاتونه او ظهور یشعر به چې ستاسو امر په هغې سره مشهور شي.
ابن اسحاق معنا کړی رحمهم الله وإذ يمكر بك الذين كفروا ومعلت او کله چې تدبیر کو په تاسو باندې کسان چې کافران دي چې قید کی تاسو لرا اول عتبه له ابو طالب پسې بیا بل آخر دار الندوه کې راغون شو د دې سړي علاج پکار دی شیخ نجدي د دې مشر شیطان یو محمد ابن عبد الوهاب النجدي دی بعض خلک هغه ته نسبت کوي نو دا ډېر غلطه کوم څه مسلمان خو نه کنه بل ځای کوم ځای کې دمام کې سعودي کې دمام سره قطیف نومځي دا کې پاتې کېدو هغه کور ته ورغله زوړ کور چې کوم کتبه نو دا قطیف چې دی دا 90% 95% دې کې اله تشي دا حسین چې دی هغه خلک او ایران سره لګیدل دي اسلحه براتلي او د چې څومره سختي کړل دا د خلکو د وجه نه کړ د کال کې سختۍ نه بغیر نه کېده وسوال ته کې بیا داغه غنوګو ایریاز کوڅه بند هر څه بند ټول وران کړی دي ورګړ څوکونه کړی اوس هم چې په حاله چې کنده د دې د پادریان مادریان سره د بد ګور دا شنه په دمان کې دومره زیات حالت شي دي لیثبتو که قتل کی تعالی را یقتلو چې قید کی تاسو لرا یا قتل کی تاسو لرا یو باسی تاسو لرا یمکرون او دوی فریب کوي وایم کور الله رب العالمین تدبیر کوي الله رب العالمین غوره تدبیر کوونکی دی وإذا تتلى عليهم آياتنا شکوه ده اثر د عدم تقوا څه شی دی د ټوکی کوي اثر د عدم تقوا څه شی دی دوی ټوکی اذا تتلى عليهم آياتنا کله چې ولستې شي بده من آیاتونه زمونږه قالوا دوی قد سمعنا وورد منغا لو نشاء كرزاوي زمونږه لقلنا مثل هذا من بدم دا شان ویلې دا موږ جوړول زمونږ دې څه کار دی ان هذا نه دا مګر قصیده په خانو دي لکه نن سبا خلک وي کنه د تاسو د کودر د وخت خبرې کوي څوار له سوکاله مخکینه مجلسونه کوي اوس خلک په امید او خطوي هلکه ته غلا نه خطل مونږ چې د چا تابعدار یو هغه عرش نمبر اتله وإذ قالوا عدم تقوى سره هغه دا دی خیرې کې او ځان ته کې خیرې کې او ځان ته کې وإذ قالوا كلتي اللهم إن كان هذا هو الحق دا حقي لطرف من عندك سات طرف نفهم ترى لنا روليكم فمن كان دا اسماننا يا راولي من عذاب الأليم عذاب درناك ما كان الله دا عذاب دا نور كل وجه ما كان الله ندى الله رب العالمين عذاب وركدي تو أنت فيهم او چتي پديكي وما كان الله ندى الله رب العالمين عذاب ورکون کې دي پر او یستغفرون چې دي بخنه غواړي یو کس نن دا خبره کوي نو ډېر خلکونه کوي څه کسان خونه کوي ومالم چې دې لپاره څه کمال له الله يعذبهم الله چې عذاب نور کې الله رب العالمین دي ته ولدي څه کوم اسمان راغلي دي یا مراد هغه کسان دي
چې د هغې د وجې نه دې ته الله عذاب نه ورکوي. او نبی علیہ السلام ته ویلو کنه هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم. او دوی منکی خلق یا بخپل منکیږم او خلق منکی د مسجد حرام نه. وما كانوا اولیاء او ندی دوی دوستان د دغه جماعت، ندی دوی حقدار د دغه جماعت د مسجد حرام. ان اولیاء او یقینا اولیاء د دې ندی اولیاء دوستان حقدار الا المتقون مگر متقیان دي. لیکن زیاد د دې لا علمون نه پوهیږي. وما كان صلاتهم عند البيت. دویمه وجه د عذاب ولې ورکوي دوی ته؟ ځکه دې مانځه پورې ټوکې کوي. وما كان صلاتهم لمن د دې په نزد بیت الله من الا مکان مگر لاسونه پړقول و تصدیه شپېلې والی یا شپېلې والی او لاسونه پړقول. فذوقوا العذاب وسکئ عذاب بما کنتم تکفرون ځکه چې تاسو کفر کوئ. ان الذين كفروا يقينا کسان چې کافران دي خرج کوي مالونه خپل چې خلق واړي د لارې د الله رب العالمین نه او زر ده چې خرج وکړي دي مالونه لره ثم تكون عليها حسرة بیا په دې باندې د افسوس شي ثم يغلبون بیا به مغلوب شي. والذين كفروا کسان چې کافران دي جهنم الى جهنم يحشرون جهنم ته براجم شي. ليميز الله الخبيث من الطيب لام تعلیلی شخکاره کی اللہ رب العالمین جدا کی اللہ رب العالمین خبیث من الطیبی د پاکنا او گرزی خبیث بعضی ببازو منی فیرکمو جميعا نو ډیرې بیکری ټول فیجعلون وبور جدل را په جهنم کې اولئکم الخاسرون دا توانیان دي. قل للذین او یا کسان ته چې کافران دي ان ينتهوا کدی منشو یغفر لهم بخنه بوکړي چې دیتا ما دا څه قد سلف چې دی مخکې کړی دي. وان يعودوا او کدی واپس شو فقد مضت سنت الاولین یقینا تیر شوی دی قانون د پخوانو چې اول به عذاب ورکړي او جنگ کوي د دې سره تر دې پوری چې فتنه ختم شي. لا تكون فتنه چې نشي پاتې فتنه او ويكون الدين لله كله لله او شي نظام ټول الله رب العالمین. بیان دعوی صورت على سبيل الاجمال د دې با دبدبه بنی یا به شرک نه. سورة بقرة کی 103 آیت کی ترشدی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. او مصداق د دې آیت لا نه راغلی امام مهدی برازي نو هغه وخت پورې بسړی غلی نه خپل محنت وکړي. کافران زد راغستې دي مال خرچه کوي په مخالفت د اسلام نو تاسو جهاد وسره کوئ. فإن انتهوا كتاسو منشي فإن الله كان الله رب العالمين فامنوا استاسو لدن كده. وإن تولوا كتاسو مغوارا وعلموا كوشي إن الله رب العالمين مولا استاسو لي ور مولا دي ور امدادي دي. وعلموا كوشي أنما غنمتم من الله أو سجتاسو غنیمت کې حاصل وي فان لله الله رب العالمین د پاره خمسا پنځمه حصہ ده به بیت المال
د الله رب العالمین د رسول صلی الله علیه وسلم لپاره. او چې رسول صلی الله علیه وسلم نه دی نو ساقط رباج علماء وي او سیدان وي چې نه د ساقط نه دا خو زموږ حق دی، موږ دغه اولاد یو. ولذي القربا او خپلوان لپاره دواړه طرف ته به دلایل شته. خو سیدانو له زکات ځکه نه ورکوي چې دا رسوخ المال دي، هدایا او تحفې به ورکوي، پخوا به له سیرې ورکولې، هغې چې دا پښتانه خلک وږی شو نو بیا هغه سیرې به ترې واپس اخیستلې چې یاره دا به ځان پسې انتقال کړو. د جومات به خپله سیرې وه، ډېره لویه ځمکه به د جومات وه. نو بعضې امامان هم زیاتی کړو چې هغه جومات ځمکه ځان پسې پټ اړولو. نو وروستی په اولاد کې عالمان نو او د جومات په ځمکه قبضه، نو دغه ته هم ناجایز و، ځکه دا خو د جومات د محراب ځمکه ده چې څوک امام یې د هغه ده. نو ته ځان پسې واړی بې زامنې جاهلانې څوک لوفرانې یا بیا هغه په د جومات په ځمکه باندې مزي. یو سیری دا چې هغه سیدانو له ورکړي چې دا ستاسو شوه، هغه د هغه میراث ګرځېدلی. یو جومات له ورکړي، د جومات خو د جومات شی دی که نه، فرد شی خو نه دی. او چې قوم د جومات راغونډ شي د محلې و چې دا د جومات ځمکه موږ دله ورکړله خو دله موږ نور اجرت نه شو ورکولی، بس په دې نه خپله ګزاره کړه. ولذي القربا خپلوان دپاره، یتیمان دپاره، مسکینان دپاره، مسافرو دپاره. او ان کنتم آمنتم بالله که تاسو ایمان راوړونکي په الله باندې هغه چې رالېږلی ما په خپل بنده باندې یوم الفرقان په ورځ د جدایۍ کې. یوم التقى الجمعان کله چې یو ځای کېدل دو جماعتونه، الله رب العالمین په هر څه باندې قدرت والا دی. اذ انتم بالعدوة الدنیا، تفصیل د دې خبرې چې انفال حق د الله رب العالمین او بیان دا خبرې چې خلق د مقصد نه منې کوي. انفال عام دی. د عبد مناف یو زوی مطلب بل عبد الشمسو او بل هاشم، دا خپل رونو. او نوفل دا د بلې مور نو. نو بني مطلبو بني هاشم ولا پیسه ورکوله. د عبد الشمس په اولاد کې عثمان رضی الله تعالی عنہ، د نوفل په اولاد کې جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنہ. نو عثمان صاحب او جبیر صاحب شکایت وکړو چې بني مطلبو په سر د هغې په سر یې شکایت وکړو. نو نبی علیه السلام شبکه لاسونه یې داسې یو ځای چې دا او بني هاشم چې و دا په جاهلیت کې هم یو، په اسلام کې هم یو. خو اوس یې حق ځکه نشته چې زکات رسوخ المال دی. البته اوس اوسنۍ فتوا په دې ده چې زکات ورکولی شي، ځکه چې مخکې به خلکو هدایا ورکولې، سیرې به ورکولې، سره شی نشته دی نو چې غریب وي بیا ورله زکات ورکولی شي. یعنې عزیمت نه دی خو رخصت دی. الله به ما ستاسو امداد وکړو چې سبب د غلبې جوړ شو. اذ انتم علت اول، اذ انتم کله چې تاسو یې بالعدوة الدنیا په کناره نږدې منې او دوی په کناره لري. والركب اسفل منکم او قافلان دا لاندې ستاسو نه وه. ولو تواعدتم کچرې وعده کړی تاسو لاختلفتم فی الميعاد، نو خلاف به کړی تاسو په وعده کې. لیکن الله رب العالمین فیصله کوي کار، لیکن الله رب العالمین فیصله کړی دی کار کان مفعولا چې شوی دی په تقدیر کې یا کیدونکی دی. لیهلک من هلک چې هلاک کړي هغه څوک چې هلاک شوي دي عن بینة پس د وضوح د حق نه. یو معنی ده چې هلاک کړي الله رب العالمین هغه څوک چې هلاک شوي دي پس د وضوح د حق نه، پس د واضح کېدو د حق نه.
چې هلاک یا څوک چې هلاک شوي دي پس د واضح کېدو د حق نه ویحیا من حیا او ژوندي کې هغه څوک چې ژوندي شوي دي پس د وضوح د حق نه یقینا الله رب العالمین اوریدونکی علم والا دی او دویمه یا چې کافر شي هغه څوک چې کافر شو پس د واضح کېدو د حق نه لیهلک من هلک عن بینة چې کافر شي هغه څوک چې کافر شو پس د واضح کېدو د حق نه ویحیا من حی او مسلمان شي هغه څوک چې مسلمان شو پس د واضح کېدو د حق نه او درېمه معنی چې برباد شي هغه څوک چې کافر شو پس د واضح کېدو د حق نه چې برباد شي هغه څوک چې کافر شو پس د واضح کېدو د حق نه او معزز شي هغه څوک چې مسلمان شو پس د وضوح د حق نه واضح کېدو د حق وان الله یقینا الله رب العالمین لسمیع علیم اوریدونکی علم والا اذ یریکم الله فی مناکم قلیلا دویم علت تدبیر خو ما خوده کله چې خوده دوی لره الله رب العالمین په خوب ستا کې قلیلا لګ کافر خو ډیرو کړ ولګ ورته ښکاره شو واراکم وی خودل تاسو دوی ته کثیرا ډیر ولو اراکم کثیرا او کچر تخودلوی دا کافر تاسو ډیر لفشلتم تاسو بزدل شوی او جګړه وکړه تاسو په کار خپل کې واکن الله یقینا الله رب العالمین بچ کړي تاسو لره یقینا الله رب العالمین عالم دی بذات صدور پر ازونه شنو منی ای یریکمهم کله چې خودل دوی تاسو ته ازل تقیتم کله چې تاسو یو ځای شوي فی اعینکم چې کله لری لری فی اعینکم پسترګو تاسو کې قلیلا لګ ويقللکم او کله چې نږدې شو او کمې کړې تاسو لره فی اعین پسترګو د دې کې لیقد الله چې فیصله کوي الله پاک کار چې جنګ وشي کانه مفعولا چې دې کړی شوی په تقدیر کې او الله ته واپس کیږي ټول کارونه یا الذین آمنوا دا قواعد الله بیانې اولنې قاعده یا الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم فئة کله چې ځکهږي تاسو جماعت سره فثبتو نو مضبوط شيږي نبی علیہ السلام فرمای چې تاسو د الله نه جنگ مو غواړئ د الله نه عافیت غواړئ لیکن چې کله درمنه راشي فثبتو ځکه ولی چې ان الجنه تحت ظلال السيوف واذكروا الله يتوالى رب العالمين كثيرا لعلكم تفلحون امید دې تاسو کامیاب شئ خبر منه د الله او د رسول ولا تنازعوا مکوئ فتفشلوا نو تاسو به کمزوري شئ وتذهب ريحكم او ختم بشي دبدبه تاسو نامرد हो जाओगे जवान मर्दी به ختم شي واصبروا صبر کوئ یقینا الله سره صابرین نه ولا تكونوا مكي كالذين بشان دا خلقوا لا تكونوا مرتكبين الرياء رقم امر لا تكونوا كالذين اخرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس لا تكونوا مرتكبين الرياء لا تكونوا مرتكبين الرياء ويصدون عن سبيل الله من كي خلق دلار دا الله رب العالمين الله قاملون دي من محيط گيرون كده شيطان من خروب ما رويستيو وإذن لهم الشيطان او کله چې خیرته کړو دي ته شیطان اعمال د دي وقال دي شیطان ورته لا غالب لكم نشتره غالب تاسو من د خلقو نه څوک انی جار لكم یقینا تاسو گاونډي ما امداد کوم کېما لیکن چې کله پوری د دوړه جماعتونه نکسال عاقبای نرست شو په خپل پوند باندې
ځکه ابو جهل ویلو چې ان اصحاب محمد اکلة جمل، د پیغمبر جماعت زما د اوخو یو شوړه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللهم ان تهلك هذه العصابة لن تعبد في الارض ابدا. و میدان جنگ شو، نبی علیہ السلام بس اعلان وکړو او شیطان ورته وی چې دان دی. شیطان سوی دان دی. نو چې کله په جنگ شو شیطان وتښتېد. حرامي سړی چې کنه هغه خلک ګور ولې وتښتېد. هغه علاقې ته تلو دي په پل کې چاټ. نو سه مرګ یا خدای دې مستان تم مربري منکم زستا سن بریم. نو اهل باطل ته کله کلم کشف کی، اهل باطل ته کله کله کشف کی. انی ارائق ننزوین ما غسلا ترون تاسو نو انی اخاف الله، زیریګم د خدای پاک نه. نو چې یریګم د خدای نه د خو به ولی شو. نو دا خوف طبيعي دا مدار د کمال نه دی. خوف طبيعي څه دی؟ مدار د کمال نه دی. والله الله رب العالمین شدید العقاب، زر عذاب ورکوونکی. او دا ما کتلی دي یو سړی بس وکي وي خو چې داسې شو پسې یریږي او حرامیتوبونه کوي دجال. اذ یقول المنافقون